د زنانو د پاره نوکری کول څنګه دي؟ محترمو، الله سبحانه وتعالی زنانا پیدا کړی دي د کورونو لپاره. قرآن کې الله وی وقرن فی بیوتکن، تاسو قرار ونیسئ ای زنانو په خپلو کورونو کې، او مه ګرځئ په شان د جاهلانو چې جاهلان به کوره راووتل داسې به ګرځېدل، نه لوپټه په سر او نه هېڅ هم نه، او داسې به ګرځېدل. خو شریعت دا وایي چې که دغه ښځه د پلار کور کې وه نو پلار به د دغې لور چې کوم دی حق ادا کوي، او پلار به یې ګټي او لور به یې خوري. خو چې د خاوند کور له راغله نو بیا دا ټولې ذمهوارۍ په خاوند باندې شوې، دا به له خاوند بیا ګټي. بس یې مونږ تللي وي ملګري تپوسونه وکړي چېرې زنانو دپاره نوکري کول څنګه دي؟ جایز دي، خو په شرط د دې چې دغه زنانه کور کې ناسته وي، او دویم دا چې زنانه چا د ځان نه ښیي، بې ستري پکې نه راځي. یو داسې وي اکثر زنانه چې نوکرۍ نه کوي په بینکونو کې وي یا داسې بار ملکونو کې کلاړ شي، هلته چې کومې نوکرۍ نه کوي سړي او ښځې یو ځای، دا حرام. خو که تاسو ته پکې زه یو پوینټ خبره وکړم هغه دغه ده چې زنانه بالکل د کور نه بار مه راوباسي. پښتانه وایي که نه، وایي د ښځې دپاره یا کور دی یا ګور دی، او دا خبره صحیح هم ده، ځکه چې زنانه دپاره کور او ګور په دې وجه دی چې کور کې دې ناست دی، کور نه بار ووتل بیا یې موږ قبر نه لیږو. خو دا خبره ښه هم ده او ښه هم نه ده. ښه په دې ده چې د ښځې نه نن سبا فساد جوړېږي. حدیث کې راځي دغه ښځو ته حدیث کې ناقصات العقل والدین، عقل هم کم دی او دین په لحاظ سره هم کمزوري دي. یو شي کې تکړه دي زنانه صرف هغه د ژبې خبرو کې، دو جنګولو کې، دې کې تکړه دي، خاوند سره جګړو کولو کې. نو که چېرته تا ښځه راویستله او د ښځې تنخواه وي اکثر زیاته، دا خو اتفاقي خبره ده چې د ښځو تنخواه څه وي زیاته وي، نو بیا به دغه خاوند ته وایي چې کوم ښځه د چا ښځه ده چې تم کار کې زم کار کوم، مو ته به نن نه پس حساب کوو. حساب دا کوو چې نن نه پس مثال طور باندې زه هم پیسې ورکوم ته به ورکې، نو زه به لږې ورکوم ته به ډېرې ورکې. تر دې پورې د ښځې تنخواه وي زیاته، بیا به دا ښځه دې خاوند ته وایي چېرې زه نور تا سره زندګي نه تېروم، ستا تنخواه کمه ده او زما زیاته ده، زما ستا ګزاره ګرانه ده، زه ماله طلاق راکړه. ولې مونږ هغه غلطۍ ته ونه کتل چې زنانه م رابار کړه ده، مونږ خو دې ته خوشحاله چې زنانه لاړه نوکرۍ له مونږ له پیسې راوړي. خو تا دا سوچ ونه کړو چې زنانه د کور نه بهر شوه، یو خو بې ستري راغله، دویم ګناه کې مبتلا شوه. که سړي ځي راځي یا که نوره ګناه وکړه ته څه خبرې دي؟ نو زنانه د کورونه بالکل مه راوباسئ. که چېرته پردیس او یا زنانه کور کې جامې ګنډي یا نور روزګار کوي، خو دننه کور کې بیا جایز دي. خو نور دغه سړو منځ کې ګرځېدل را ګرځېدل یا بینکونو کې یا بهر ملکونو کې د ښځو دپاره نوکري دا ټیک نه ده. دې نه چې کوم دی ځان وساتئ. دا خبره لازمي واورئ، ملګرو سره شیر کوئ چې ښځې نن سبا د یو په نوم په بل شي نوم باندې چې راوځي او ټولې چې کوم دی د سترګو زناګانې کېږي، د بدنونو زناګانې کېږي، تر دې چې زنا کې مبتلا شي. په دې نه چې کوم دی ځان وساتئ او دغه بیان ملګرو سره لازم شیر کړئ. الحمدلله زموږ پښتانه ډېر غیرتمند دي، په خپلو خویندو میندو باندې ننګ کوي، غیرت کوي. نو زنانه چې ضرورت نه وي، ضرورت نه بغیر راویستل هم نه دي پکار، ځکه نن سبا زنانو نه ډېر فساد جوړېږي او موږ ګټلي فساد جوړ شوی دی. نو کوشش کوئ چې زنانه بالکل بهر راونه باسئ د نوکرو دپاره، بل چې سړی ژوندی دی سړی دې ورله ګټي او ښځه دې بېغمه وخوري. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو کورونو کې بې اتفاقي لرې کړي او ښایسته زندګي دې الله موږ او تاسو ته راکړي. او دا بیان د سره مخکې ملګرو سره لازم شیر کړئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.